زما د ایمان او د عقیدې ډیرو معززو حاضرینو مسلمانانو ورونو، مسلمان چې کلمه ووایي لا اله الا الله محمد رسول الله، دې کې د توحید اقرار دی چې خدای یو منم، او دې کې د رسالت اقرار دی چې محمد رسول الله د الله پیغمبر منم. خدای یو منل او د خدای رسول منل دیتا عقیده وای، اعتقادات. په مسلمان اول ضروری ده چې عقیده به د مسلمانۍ عقیده به سمای، آخرت باندې ایمان لرل، کتابونو باندې ایمان لرل، پیغمبرانو ملائکو باندې ایمان لرل، تقدیر باندې ایمان لرل، دیتا عقیده وای، اعتقادات ورته وای. مسلمان په دې مکلف دی چې عقیده به صحیح، مسلمان به دا عقیده قائمه ساتي، کلک او مضبوطه به ساتي چې زه خدای پیدا کړم او زما رب یو دې شریک ور سره نه ذات کې شته او نه صفاتو کې. د کائناتو دا ټول نظام د خدای په قبضه قدرت کې دی. الله چې څنګه وغواړي مقه شانې کولی شي. الله وغواړي دا دنیا به تس نه شي، هېڅ به هم نه وي، لکه څنګه چې په اراده کړې دا مشیت او دا ټول نظام د دنیا قائم کړي. یو ورځ او یو وخت به داسې راشي چې د خدای اراده به وشي او د خدای حکم به وشي، د دنیا دا ټول نظام به ختم شي. زمونږ په ژوند کې د خوشحالۍ او د غم، د بیماری او د صحت، د مرګ او د ژوند، د مالداری او د غربت دا فیصله خدای کوي. منګ له رزق پراخی او که تنګی، که په منګ بیماری راولي، که په منګ صحت راولي، که په منګ غم راولي، که په منګ خوشحالی راولي، دا ټول د یو نظام د لاندې دي او د خدای قبضه قدرت کې دي. دا ټول ارسه د الله تعالی د طرفه کیږي. بظاهر خو موږ له څیزونه داسې ښکاري، دا کار ما وکړو، دا کار ما وکړو، دا کار زه کوم، دا به سبا له کوم، خو دا ټول د الله تعالی د قبضه قدرت د لاندې دي. دا خدای اراده، دا خدای طاقت او قدرت چې تا سره شامل حال نه، نن هم څه نشي کولی، سبا له هم څه نشي کولی او هیڅ به هم ونه کړي. دې ته عقیده وایي. الله تعالی دې زمونږ او ستاسو عقیده روغه کړي. بچی که ورکوي دا خدای ورکوي، بیماری که راولي دا خدای راولي، مالداری که راولي دا خدای راولي، خفګان که راولي دا خدای راولي. چې کله پتا بد حال راشي، بظاهر خو موږ د بد حال ښکاري، هغې کې به خیري، موږ خو خبر نه یو، کار خو به ښیي، انجام به ښیي، خو ظاهره کې موږ له نقصان ښکارېږي. داسې ظاهره کې یو څیز راشي چې ما ورته نقصان ښکارېږي، لکه بیماری در باندې راشي، دا زما او ستا طبیعت نه مني، غریبی راشي، دا زما او ستا طبیعت نه مني، مصیبت راشي، دا زما او ستا طبیعت نه مني، بد حال راشي، دا زما او ستا طبیعت نه مني. نو بیا به موږ څه کوو؟ د کائنات او د انسانانو رب ته به رجوع کوو. رب به موږ نه دا هر څه لرې کوي، نظام به موږ له بدل کړي. د بیماری په ځای به صحت راولي، د غربت په ځای به مالداری راولي، د مصیبت په ځای به خوشحالی راولي، د بد حال په ځای به خوشحالی راولي. هر څه به سم دم شي چې الله تعالی سره موږ تعلق جوړ کو
او د الله سره موږ وابستګي قایم کړه. دا عقیده به ساتو. بس د مسلمان عقیده به دا شانی دی دنیا کې چې څه کېږي، دا د دنیا نظام چې څنګه روان دی، دا ټولو نه الله خبردار دی. دا ټول د الله په اراده کېږي، دا ټول د الله په قبضه قدرت کې دي. بس ښه حال هم راولي، بد حال هم راولي، بلکې زمونږ زړونه د خدای په قبضه کې دي. کله زمونږ زړه یو شانی، کله زمونږ زړه بل شانی. الله حدیث کی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی یا مقلب القلوب، اے د زړونو اړون کیا، زمونږ زړونه ستا عبادت ته واړه او ستا بندګۍ ته واړه. نو دا زړونه هم زمونږ د خدای په قبضه کې دي. عزت زمونږ د خدای په قبضه کې دی، مال دولت زمونږ د خدای په قبضه کې دی، د دنیا دا ټوله زندگی زمونږ د خدای په قبضه کې ده. دا عقیده به ساتئ. کدی که د چا ذره برابر شک راغی، دا مسلمان نه پاتې کېږي. دا ګوري مسلمان نه وي، خو کله تکلیف راشي غواړو به د الله نه. بس دویم نمبر چې عقیده زمونږ سمه شه، مسلمان شوي، نو بیا پتا باندې عبادت ضروری شو. د خدای سره به تعلق جوړه، د خدای سره خو تعلق په عبادت جوړیږي. د خدای بندگی به کې، د خدای د نافرمانی نه به ځان ساتي، د خدای بندګۍ ته عبادت وایي. د عبادتونو خو ډېرې طریقې دي، خو په ټولو کې بهترین عبادت، خدای ته نږدې عبادت، اولنی عبادت دا منځ دی. خدای سره به په منظره تعلق ساتي او ربط غواړي. زړه مې خفه دی چې زړه مې خوشحاله شي، بس منځه ته کار ووایه. دا غواړي چې یاره غریب یم څنګه به زما دا رزق پراخه شي، بس مونځ کوه. بیمار یم څنګه به روغ شم، قسم په خدای چې په مونځ باندې روغېږي. بد حال دی را باندې، ښه حال به را باندې څنګه راشي، مونځ ته کار ووایه، دعاګانو ته کار ووایه، هر څه به دې سم دم شي. قسم دی ګورې دا یقیني خبرې دي. دا د دواړو جهانو د سردار محمد رسول الله رښتونی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچی دنیا کے ہر کار پریشان کنو مانزل با ورغه په مانزه به ودرېده، تر دې چې تیزه سیلای باد براغه مانزل به جمعه ته به منډه کړه، په مانزه به ودرېده. نو دیم نمبر منځ دی. اور پارسه که شاعر وی روز محشر کے جانگداز بود، اولین پرسش نماز بود. د قیامت ورځ به زړه راویستون کې او سخت ورځ به په دې ورځ کې به اول تپوس ته مانځه کېږي. عمر رضی الله تعالی عنہ به چې څوک دی علاقې حاکم او حکمران مقررون پټ به ورته کتل چې د مونځ څنګه دی، چې مونځ به صحیح و بس هغه به مقرر کا. وایي زه ته لاړ شه د پلانکۍ علاقې گورنر شوي، هغه به انکار کا زه نشم کولی. وایي نه نه ته کولی شي، ځکه ستا مونځ صحیح کې نو نور کارونه دې هم سم دي. او چې چا به ورته صفت وکړه پلانکۍ ډېر هوښیار سړی دی، دا گورنر که د پلانکي ځي، دا به ورته کتل چې مونځ به یې ګډوډ وایي نه هوښیاري زه څه کوم، ځان دپاره قمقل دی، ځان دپاره هوښیار نه دی، مونځ صحیح نه کوي نو د بل دپاره به دی څه هوښیار شي. دا خدای حق دی ضایع کوي، نو د بل حق به دی څنګه دغه کړي. تاسو ته زه یقیني خبره کوم چې د هغه چا نه وویرېږئ چې څوک مونځ نه کوي، او د هغه چا نه مه ویرېږئ چې څوک مونځ کوي. ځکه چې څوک مونځ کوي هغه د خدای نه ویرېږي، او چې څوک د خدای نه ویرېږي د هغه نه مه ویرېږه، تا ته ضرر نه در رسوي. او چې څوک مونځ نه کوي یا د خدای نه ویرېږي، د خدای مسلمانی د ده په زړه کې نشته، د خدای بندګي د ده په زړه کې نشته، د خدای روب او ویر او عظمت د ده په زړه کې نشته، دې سړي نه ویره پکار ده. د دنیا معاملات ورسره ونه کوي، کاروبار ورسره شریک نه کوي، قرض ور نه کوي. قسم په خدای چې قرض در نه خوري، کاروبار کې سره دوکه کوي، چرته امانت ورسره کې نه دی. دا مونځ د خدای امانت دی، دا ضایع کوي نو ستا د امانت به څه خیال وساتي. دا یقین سره درته وایم او تجربې سره هم دا ثابته ده چې څوک د خدای حق نه ادا کوي نو ستا حق به ادا کړي. نو مونځ د عقیدې سمولو
او د کلمې نه بعد دا یو لوی او اهم عبادت دی. تاسو موږ را جمع شوي یو الحمدلله مانځله، تاسو ټول وایئ چې الحمدلله. دا مونځ هم وکړو که نه؟ که دا قبول شه نو د دې د قبلېدو نښه دا ده چې مازدیګر به هم راځو، چې مازدیګر هم قصدن بند که نو معلومه شوه چې دې مانځه کې زمونږ نقصان دی. قرآن کریم گواهی کوي، اعلان کوي ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. یقینا مونځ سړی منع کوي د بې حیایۍ د کارونو او د ناروا کارونو. مونږ چې څوک کوي هغه ناروا کارونه نه کوي، مونږ چې څوک کوي هغه غلط کارونه نه کوي، هغه سم سړیتوب باندې رواني، سمه لار باندې رواني. مونږ چې کوي هغه د معاشرې حقوق پیژني، مونږ چې کوي هغه د مور او پلار حقوق پیژني، مونږ چې کوي هغه د بچو حقوق پیژني، د ښځې حقوق پیژني، د مسلمان حقوق پیژني، د الله او د الله د رسول حقوق پیژني. چې څوک مونځ کوي او چې څوک مونځ نه کوي دا یې سم نه پیژني، سم پکې نشته، دا یقین وکړئ. قرآن کریم کې خدای وایي، الله تعالی وایي مسلمانانو وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبة للتقوى. الله وایي امر وکړه بچو ته د مانځه، دا نه چې ته را روان شي سحر مانځله سپین ږیري زه بازي وګورم را رواني او ډېر خوشحاله چې موږ غټ کار وکړو، هېڅ دې م نه دي کړي. په دې به ته خلاص شي چې ته رالې او جمع کې ودرېدې، په دې به ته خلاص شي، په دې سړی خلاصېږي چې راشي او جمع وکړي او بچي هلته مونځ نه کوي، په دې سړی خلاصېږي. قسم که خلاص د یو بېلمازه سړي نحوست او سپېرهتوب 40 کورونو ته رسېږي، 40 ګاونډیانو کورونه ورسره سپېره کېږي او د خدای غضب پرې رانازلېږي، په ده رانازلېږي هغوی هم پکې څه حصه کېږي. نو چې ته ورسره په کور کې په تا به نه رانازلېږي، ته به په دې مانځه خلاص شي چې بچي نه راویښې. زه ګورم سپین ږیري مانځله را روانې بچي مونځ نه کوي او که وایي چې نه جمع ترې قضا شو، خیر دی یو جمع د سړي نه قضا شي، انسان دی که نه، انسان دی، انسان خو ډېر کمزوری شی دی که نه. خو دا مونځ څنګه نه کوي؟ مونځ قسم دی چې خلک مونځ نه کوي. تاسو دې کورونو کې وګورئ، د خپلو کې خپل ګریوان کې سوچ وکئ، یو سړی به مونځ کوي، دوه به مونځ کوي. هلکه دا مونځ خو قرباني نه ده که نه چې یو سړی قرباني وکړي د ټولو غاړه خلاصه شي. دا مونځ خو مړی ژوندی نه دی، جنازه نه ده چې یو ورغی د ټولو غاړه خلاصه شوه. دا مونځ خو د خدای فریضه ده، په هر بالغ فرض دی. هر بالغ چې نه کوي په نرمه ورته ووایه دا مونځ ولې نه کوي؟ که په نرمه ونه مدره سخته ورته وکړه، که سخت هم نشي کولی د کور نه وباسه. ته ما سپېره کې زما کور باندې د خدای غضب نازلې، زما کور بې برکته کې. قسم په خدای چې تاسو د معاشره کې سوچ وکئ، کم خلک چې مونځ نه کوي یا به مانځه کې تقصیر کوتاهي کوي، د خدای په غضبونو کلک دي که نه دي کلک؟ پیسې به ورسره ډېري، پیسې څه شی شو؟ پیسې کې خو سکون نشته، مال دولت کې سکون شته چې د سړي سره د جبونه ډکي، سړی د ګاډي کې ګرځي او سړی د بنګله کې. هغه تاسو څه وایئ چې دا به ټول خلک چې په بنګلو کې دي ټول به خوشحاله وي، څوک په ګاډو کې ګرځي دا ټول به خوشحاله وي. تاسو څه خیال دی؟ قسم په خدای هغه د مصیبتونو نه ډک دي، د هغوی زړونه د غمونو نه وچاودېدل. مخکې ورځو کې زه یو ځای ته تللی وم، ډېره ښایسته حجره وه او ډېره خرچې پې کړې وه، لویه حجره وه، چمندونه و پکې او ونې پکې وې او قسمه قسمه کور و پکې او جومات و پکې. هلته ملګري نه ما تپوس وکړم، دا سړی خو به ډېر خوشحاله وي او که خفه به وي. ظاهري ترتیب خو ډېر برابر دی چې د ده زړه به څنګه وي د زړه کې. هغه ویل د ده بچي نشته، دومره خفه دی چې سم خفه دی. او دا مالداره خلک خو د مالدارو ښځو لوریانې کوي که نه، نو بیا دویمه ښځه پې کولی شي، دویمه ښځه هم نشي کولی که نه. غریب خو که بچي نه وي بس غمې نه کوي، دویمه وکړي خدای رزق ورکوي الله تعالی. که دویمه سره ونه شي دریم واده کوي، وایي الله مالک دی رزق به خدای ورکوي. وایي بچي نشته، دا دومره په مصیبت او په غم کلک دی چې د ده ورځ او شپه به څنګه تېرېږي چې دا دومره څیزونه رانه پاتې کېږي، دا به څه کېږي؟ نو ګورئ د کومو خلک چې د مانځه کې تقصیر او کوتاهي کوي د هغوی ژوند ګورئ د ډېر غمونو نه ډک دی. خدای پې یو بیماري مسلط کړي، هغه د ده دپاره عذاب جان ګرځېدلی.
خدای په داسې غربت مسلط کړی چې هغه د ده دپاره وبال جاني. خدای په بچي مسلط کړي هغه یې نافرمانوي، هغه د ده دپاره وبال جان خدای ګرځولي. الله تعالی په داسې یو مصیبت ککړ کړی چې د هغې نه دی راوتی نه شي چې څوک مونځ نه کوي. نو ګورئ دویم څیز د کلمې نه وروسته د عقیدې نه وروسته دویم څیز مونځ دی. مونځ د مانځه موږ اهتمام وکړو او صرف په خپل مونځ ګورئ موږ نه خلاصېږو، خپله هم مونځ وکړو، بچو ته هم امر کړو. ښځې نه تپوس وکړو چې مونځ دې کړی که نه؟ دا نه چې ته لاړ شې او ستا ښځه مونځ نه کوي، ته لاړ شې او ستا بچي اوده پراته یي او مونځ نه کوي او ته خوشحاله یې چې بس ما زندګي ښه تېرېږي. سره هم ښه نه تېرېږي والله چې ته ډېر خفه یې که نه یې دستي خفګان درته را روان دی، مصیبت درته را روان دی، د خدای حکم ته ماتې، د الله تعالی فریضه ستا په کور کې ماتېږي. شیطان یوه سجده نه وه کړې، الله تعالی د خدای حکم یې مات کړ، یوه سجده یې ونه کړه، خدای ذلیله کړه. او سحر مونځ ستا په کور کې ستا بچی ونه کړي، اته سجدې چې خدای ورته حکم کړی دی چې دا سجدې وکړو، دی نه کوي، نو د ده به څه انجام؟ دا خو زمونږ امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې مونځ پرېږدي کافر کېږي نه، کافر کېږي نه، نور کفر ته نږدې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الفرق بیننا و بینهم الصلاة، زمونږ او د کافرانو په منځ کې جدایي او امتیاز دا مونځ دی، دا مونځ سره کرښه ده بس. او نور ائمه وایي زمونږ مجتهدین د دین عالمان هغه وایي دا سړی کافر کېږي، دا به قتل کېږي ارتدادن، دا مرتد دی، مونځ څنګه نه کوي؟ مونځ پرېښودل دومره وړه خبره ده؟ قسم دی دا ډېره لویه خبره ده، د دې غم وکئ. که چا په کور کې څوک مونځ نه کوي د دې غم وکئ، دې ته فکرمند شئ، دې ته سوچ وکئ. کدي ګاونډ کې څوک مونځ نه کېږي، امر بالمعروف نهي عن المنکر نرمې طریقې سره، زور خود تاسو موږ نشو کولی، نرمې طریقې سره. دا مونځ ته ولې نه کوې؟ دې ګاونډي نه موږ تپوس وکړو دا مونځ ولې نه کوې؟ دې کې څه نقصان دی؟ تا ته موږ په جرګه راغلي یو او که نه داسې ترتیب به برابرو چې د ماښام جمع کله وکړو او چې څوک مونځ نه کوي هغه له به ټول ورځو د ماښام ډوډۍ به راکوي موږ له، بیا به مونځ کوي که بیا نه کوي. دلته زموږ یو ملګری و مولوي صاحب و، ډېر یو نر سړی و، اوس نشته. هغه ویلې موږ بس داسې یو سړي ته مې ډېر دعوت ورکړه چې مانځه له راځه، خلکو به ویلې دا مونځ نه کوي، نه به راته. وایي بیا ما ملګرو ته ویل چې ما له چل راځي، وایي چې څه چل دی؟ چې بس ماښامه مونځ وکړو، ورته ومیل چې ټول راځئ، ټوله جمع ورلو بیټه کې کېناستو چې خیر شه چې بس ته موږ ماړه که بیا به خبرې کوو، تا ډوډۍ ته زموږ له راوړه. وایي چې دومره چرته ما ورته بازار خو شته که نه، ته دا ډوډۍ راوړه، موږ ستا میلمانه یو، نن ماسخوتنه پورې تا سره موږ ګپ لګوو، ته خیر شه ته مانځه له نه راځې خو مریض به یې، ستا بیمار پرسۍ له موږ راځو، ستا ته به څه مشکل وي، موږ څه خدمت وکړو، خدمت ته راغلي یو. دا ډوډۍ ته ټولو وخوړه او ورته وویل چې که سبا بیا رانلې بیا به راځو. بس هغې ږیره ونیول چې خدای خاطر وکړي بیا مه راځئ، زه به درځم. زه به داسې کول ورسره پکار دي. نو ګورئ دا معاشره کې چې برکات نشته، دا معاشره کې چې اتفاق نشته، دا معاشره کې چې سکون او خوند نشته، قسم به خدای دغه وجه ده. موږ بیا وایي ګرمي شي خدای باران را باندې وکړي او مونځ نه کوو، د خدای نه شرمېږو نه چې مونځ خبرې منو نه غواړو تی څیزونه، بیا وایي خدای موږ باندې د رزق دروازې را کوله وکړي او ما ته بیماري رانه خدای دا لرې کړي. هلکه خدای خو د کافر سوالم مني زه منم، خو شرم خو لږ پکار دی که نه چې دی مونځ باندې زمونږ څه ټیم لګي. دې سار کې سړی وده دې سار کې دا خوب دی خدای غر کي، دا څومره خوب دی چې ته کې دا 15 منټه وکړه، 15 منټه کې ټول مونځ په 10 منټه کې کېږي سره د اودس نه. دا مونځ وکړه که نه بیا چې څه کې هغه کوه. نو دې ته لږ متوجه شئ، دا توجه دې ته ځکه وکړئ چې نوجوانه طبقه ګورې د مانځه نه لرې شوې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصلاة عماد الدین، مونځ د دین ستنه ده، من اقامها فقد اقام الدین. چا چې مونځ ودراو دین ودراو دا دینداره دی، د دین ودراو. ومن ترکها فقد هدم الدین، چا چې مونځ پرېښود د دین ونړاو د دین نړېدلی دی، د دین کې نور خیر نشته، خیر پکې نشته، دی ښه سړی کېدی نشي،
دی مردار دی او پلید دی بیلمازه دی او د سپیرتوب او د بې برکتي او د باندې چې کوم غضب خداوندي را روان دی ګاونډي ته به هم رسي نو ګاونډي دې د ځان غم وکړي ګاونډي له دې وایي چې وروره مونځ کوه خیر دی په نصیحت کې دې ورته ووایي و چې زما ورسره څه کار دی او څه شرط یې راته شرط یې ورته ولې جوړېږي تبلیغیانو لاره خپله کوي که تبلیغیان څومره په نرمه خلکو له دعوت ورکوي لاس پې ور واچوي او ورته وروره دې جومات ته ته ولې نه راځي دا څه چل دی ښځه جومات کې درته څه تکلیف کور کې خو مونځ کوه که نه مونځ کوه مونځ مه پرېږده نو زمونږ دا بدبختي ده چې نوجوانه طبقه زمونږ مونځ نه کوي په نرمې طریقې سره دعوت وچلوئ د خدای دپاره الله تعالی د غضب نه به بچ شي چې که خدای عذاب راځي موږ او تاسو به بچ یو چې دعوت وچلو بل د دعوت دا فایده ده چې موږ او تاسو به پې خپله کلک شو چې کم کار دعوت ورکوي په هغې شي کې خدای خلک خپله کلک کوي تبلیغیان ګورئ د مانځه دعوت ورکوي مونځ ګزاروي د فکر آخرت ورسره یو بدعمله سړی به بدعمله او هغه به تبلیغ کې لاړ شي څلوېښت ورځې به ولګوي یا به څلور میاشتې نیک عمله سړی ته جوړ شي بدعملي پرېږدي دینداره شي تهجد کوي اشراق کوي نور نوافل کوي دا څه وجه ده ځکه چې دغه مانځه دعوت خلکو ته ورکوي په شپږو نمبرو کې یو د مانځه دی که نه د مونځ دعوت خلکو ته ورکوي نو په مانځه یې خدای مضبوط کړي نو بهترینه طریقه دا هم ده چې تبلیغانو سره موږ رانږدې شو هغې غریبانان دلته اعلان وکړي څوک یو طرف ته منډې وایي څوک بل طرف ته منډې وایي داسې نه ده پکار بهر نه میلمانه تبلیغیان راشي څوک ورسره نه کښېني دا خو نقده فایده ده چې ته به مونځګزاره جوړ شي مونځ به کې دې کې خو څه نقصان نشته ته مونځګزاره شه ځکه غلطې خبرې درته کولې هغه مه منه غلطه نه کوي مونځ خو فایدې خبره ده که نه او دعوت په نرمې طریقې سره نرمي به پیدا شي جنګ جګړې نه په نرمې طریقې سره به موږ خپل ګاونډ کې دعوت چلو او خپلو بچو ته خپل کور کې او بچو سره سختی کول چې مونځ نه کې بچی زما ستا نه کېږي یا به دې کور کې ته یا به زه یم چې مونځ نه کې دا دې باندې عمل وکړئ قسم دی د خدای غضب در باندې راځي قبر کې به تاسو نه تپوس کېږي موږ دا خو ډېره زمانه تېره شوې ده زموږ لږ پاتې ده قبر له نږدې یو نو چې بچي زمونږ مونځ نه کوي خوبونه به هغوی کوي او سبا به پې مونږ وهل کېږو به پې مونږ نو دعوت چلول پکار دي الله تعالی دې د ټولو عباداتو توفیق موږ او تاسو له را نصیب کړي الله تعالی دې زمونږ د معاشره او نوجوانه طبقه او سپین ږیري او زنانه ټول په دین برابر کړي درود شریف اللهم صل علی محمد